بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. و یو بل کس ته هم پرون سافټویر اپډیټ شو. د سافټویر نه مخکې د کم الفاظو او وروسته کم الفاظو دا ویډیو وګورئ. دا ویډیو ډېره زیاته اهم دی او څو خبرې در سره شریک کومه، نو لازمي دا ویډیو وګورئ او مخکې شیر کړئ چې دا حالات خلک وګوري. چېرې څوک هم په ادارو پسې کنځل کوي، په ادارو پسې بد رد وایي، نو د هغه به دا انجام وي. د چوم ښځه وغې، د ډي ایس پي هم ښځه وغې، د اسسټنټ کمیشنر هم ښځه وغې، د ډیپټي کمیشنر هم ښځه وغې، د آرمي کپټن هم ښځه وغې، ایکشن کپټن هم ښځه وغې، د قضي اعظم هم ابۍ وغې، هر سړی ابۍ وغې. نو ځان نه صوبه د چا په خوټه کې چې جوړ یاد مخې ته دې पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, एयरफोर्स जिंदाबाद, डीएसपी जिंदाबाद, ټول जिंदाबाद. बस موږ څه ګپ او مزاح جوړاو او واسه خپل مرګو په سین کلا مثلا نشته دي. دا ټول زموږ د خدمت لپاره ولا د موږ خپل هم شو چې آرمي ته لړ او بس ټول जिंदाबाद. ویډیو تاسو وکړه ملګرو، مخکې مې در سره یو خبره شریک کړې وه چې یاره د سافټویر اپډیټ چې دا کومه طریقه ده نو دا زړه شوې ده. دا نوي کول غواړي او په کومه طریقه د دې خلکو د لاس او خپې ماتول غواړي چې دا په کټ کې پروت دی او د هر یو اندام نه سړي که خیږي نو دلته به وریادېږي چې یاره زما نه څه داسې غلطي شوې وه او غلطي دومره عظیمه غلطي چې یاره ته د چا خور مور یادې نو ته سوچ لږ په دې خپل ګریوان کې وکړه چې که چېرته زما مور چا یاده کړه نو زما به څه حالات وي. او بیا هغه ادارې ټارګېټ کې چې د الله جل شانه نه بعد ملګرو دغه ادارې دي چې د دې ملک حفاظت کوي. دا وړوکی اسلامي ملک قسم دی که دې ته د چا لږ هم ړخوي، که چېرې دا ادارې نه وې، دا فوج نه وې، دا پولیس نه وې، نو دا ملک به دې اوس وختي لوړې بوړې شوې وې، ډلې ډلې شوې به وې. مثال یې زموږ مخې ته د یوکرین پروت دی. روس په څومره اسانه طریقه باندې یوکرین ووخو. ولې ووخو؟ د یوکرین سره هغه پاور نه و، هغه فوج نه و. الحمدلله هغه فوج دی زموږ سره چې په ټوله دنیا کې یادېږي، هغه ادارې دي چې په ټوله دنیا کې یادېږي. ته په دغه خلکو پسې کنځل کې او هغوی بیا هم ډېره زیاته د رحم معامله کړې ده، ځکه چې په ګاونډ کې کله موږ ته کنځل وشي که نه نو موږ هغه سړی نه پرېږدو ژوندی، خو که د بل خور مور یادو نو بیا موږ ته ډېره اسانه وي. یو څو ورځې مخکې انډیا والا ډرون حملې کړې وه او هغوی بیا معافي وغوښته. معافي ولې وغوښته؟ هغوی زموږ نه ډېر زیات دي، د هغوی فوج هم ډېر دی، خو الحمدلله زموږ د فوج پاور ډېر دی ځکه یې معافي وغوښته. که چېرې پاور کم وي نو بیا یې معافي نه غوښته، بیا به یې ویلی وې چې راځئ چې مقابله وکړو. ښه هم کړي چې حمله هم در باندې کړې ده، خو دا د دې فوج هغه چې کومې محنت دی، کومې ستړي دي په باډرو باندې دا غریبانان پراته وي. چېرته د یو فوجي د مور نه تپوس وکړه چې ستا بچی مسافر دی، په باډر باندې پروت دی او ستا د بچي د ژوند هېڅ پته نه لګي. کله هم د انډیا نه ګولۍ راتلی شي، د بل ملک نه ګولۍ راتلی شي او ستا بچی پې لګېدلی شي او شهید کېدی شي. چېرته د هغه مور نه تپوس وکړه نو بیا به تا ته پته ولګي. او را تا چې دا مشین راغستی او داسې ډاډه لګیایي که نه نو دا ته په یو ملک کې او هغه آزاد ملک دی، هغې خیال دا ادارې ساتي ځکه ته داسې ډاډه لګیایي او مشین در سره په لاس کې دی. او بیا سوچ کوئ چې قائد اعظم ته کنځل کړي دي، د قائد اعظم مور یې یاده کړې ده. د قائد اعظم تپوس دي چېرته د مشرانو سره کښېنه او د هغه نه تپوس وکړه چې قائد اعظم څومره ستړي د دې ملک دپاره کړي دي. د قائد اعظم په مور باندې خلکو شاباسي ویل چې د قائد اعظم محمد علي جناح غوندې یو انسان یې پیدا کړی و چې هغه د دې اسلامي ملک په ازادېدو کې څومره ستړي کړي دي. چېرته د مشرانو نه تپوس وکړه چې څومره مشرانو په دې ملک په ازادېدو کې خپلې وینې توی کړي دي. ولې توی کړي دي؟ ځکه یې توی کړي دي چې هغوی دا ارمان و چې دلته یو ازادي ریاست وي، یو مسلمان ملک وي او موږ پکې هغه خپل چې کوم مسلماني ده چې هغه پکې په ډاډه زړه باندې کوو. نو کوشش کوئ چې په دغه خلکو پسې کنځل مه کوئ، هغه مور مه یادوئ چې هغه دې خاورې له یو زوی ورکړی دی چې د الله جل شانه نه بعد هغه د دې ملک حفاظت کوي او ته دلته په غځېدلو خپو باندې خوب کې او ښه په مزو کې ژوند کې. دا به د چا د برکته کې. که چېرې دې ملک کې دغه آرمي نه وې، دا ادارې نه وې، دا به زما نه په غځېدلو خوب نه چې د ورځې به رانه د کور نه هم نه وې راوتې. خو افسوس دا دی چې موږ پوهېږو نه
او خپل خور لور قړمیجنې د دې آرمي د دې فوج ته پوسټ چرته د بار ملک نه وکا د نورو ملکونو نه وکا چیرې زه په خپل فوج په خپل ادارو پسې کنځل کوم دا زه ټیک کوم او غلط کار کوم نو ډېر فضول کار دی کړی دی کوشش کوئ داسې الفاظ په ادارو پسې مه استعمالوئ او د سافټویر اپډیټ چې کومه طریقه ده نه زړه ده دا نوي کول غواړي اخر کې یو اواز پاکستان زنده باد افواج پاکستان زنده باد تل دی وی آباد دی وی زمونږ وطن پاکستان دی وی او مسلمان دی وی د لوی الله پامان